دا اوس په دې ساعت باندې د سوات په بایپاس کې موجود یم چېرته کې چې د سوات پولیس او د ټیم رایډرز لخوا کم کمپین سٹارټ شوی دی د هیلمټ کمپین د دې لپاره چې د انسان چې کوم قیمتي باډي دی د انسان چې کوم قیمتي جان دی چې هغه بچ شي ځکه چې که موږ وګورو نو په سوات کې په ډېر چې کوم یوت دی هغه خصوصي طور بایک رایډینګ ډېر زیات په سپیډ سره کوي. تاسو ټول به د دې نه اویر یئ. د ټیم رایډرز د ټیم سره به خبرې کوو، د سوات پولیس د سټي ډي ایس پي سره به خبرې کوو چې هغوی د دې کمپین په حواله باندې سوی زموږ سره زموږ په پروګرام کې راځئ. ټیم رایډر چې کوم کمپین سٹارټ کړی د دې یو ملګری موږ سره دې ساعت کې ولاړ دی. بهي سوات کې که موږ وګورو نو یوت خصوصي طور موټرسایکل ډېر زیات په سپیډ سره چلی. نو تاسو هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ او ستاسو د دې کمپین مقصد څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ د کمپین مقصد چې دا دی چې خلکو کې لږ سیفټي باره کې لږ دغه پیدا شي، شعور را پیدا شي. د هغې اصل وجه دا چې زمونږ ماشومان اکثر ضدونه کوي کور کې موږ ته موټرسایکل واخلئ. زه د هغو والد صاحب دلته فادرز ته خاص کر هغو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د موټرسایکل اغستونه مخکې د هغو ته اول خو ماشومان دي چې ورته نه اخلي او د هغې موټرسایکل اغستونه مخکې هغو ته سیفټیز واخلي. سیفټیز ډېر انتهایي ضروري شی دی. د موټرسایکل اغستونه مخکې په کار دا خپل ماشومان ته سیفټي واخلي، خاص کر هیلمټ واخلي. زه د ټیم ګرین د طرفه یو دا پیغام ورکوم چې زه په خپله مکینک هم د اټلس هونډا کمپنۍ سره زما دا دغه زمونږ د بایګان چې کم 18 سال کم عمره چې دي دوی له موټرسایکل چلول نه دي پکار. هغې نه له پاسه چې کوم کسان دي هغو له هیلمټ او سیفټي ګیر لازمي دی. د هغې نه علاوه زمونږ تر زیاتتر چې کوم وګورئ په دې بایپاس روډ باندې ون ویلینګ کېږي. نو تاسو مهرباني کوئ چې ول ویلینګ مه کوئ. البته د دې دپاره هم موږ کوشش کوو په ټاونشپ کې یو ځای موږ مقرر بیا انشاءالله موږ کوشش کوو چې ټول راځئ هلته ول ویلینګ هم کوو او مذهب هم هي. او دې دپاره نن خصوصي زموږ ټیم لیډر چې دی یو 50 هیلمټ راوړي دي بایپاس باندې دا موږ فری د خپل طرفه دغه کوو. د هغې نه بعد به موږ ځو بریکو د کابل ته، کابل کې موږ هیلمټ ورکوو انشاءالله. پھر پوره زموږ خوا ذخیله او مټه ده. د لاست بٹ ناٹ د لیست ډي ایس پي سټي ظاهر شاه صاحب دې ساعت کې ما سره دی. راځي چې مختصر غونډې کې دي د دې کمپین په حواله باندې واورو. څه ویل غواړئ د کمپین په حوالې سره؟ ډېره مننه، ډېره شکریه. دا کمپین چې دا اوس پورې څومره کامیاب دی دا هم ستاسو په تعاون د میډیا په تعاون باندې زما دا امید دی چې انشاءالله تاسو به زموږ سره دا تعاون جاري ساتئ. دا موجوده کمپین زمونږ د ډي پي او صاحب سید اشفاق انور صاحب په خصوصي هدایت باندې د ګرین ټیم لیډر د طرف نه د پری هیلمټو د تقسیمولو دا کم پروګرام چې شروع دی انشاءالله دا به موږ پای ته رسو او کوشش په دا کوو چې په ټول سوات کې دا کمپین موږ وچلو. د دې مقصد هم دا دی چې زموږ په نوي جنریشن کې زموږ په عوام کې دا اویرنس راشي چې دا هیلمټ د دوی د سیفټي دپاره دا ضروری دی، دا سزا نه ده، دا د دوی د سیفټي دپاره دی. ظاهر شاه صاحب خبرې تاسو واورېدې. یو ټریفک پولیس هم موږ سره ولاړ دی چې دوی په دې حواله باندې سوی ځکه چې عموما موږ دا ګورو چې د ټریفک پولیس سره یوت زیاتر بدتمیزیانې کوي د دې وجې نه چې یا هیلمټ نه یا هغه کې چې کوم د هغې کاغذات یا هغه کمي. سر دغه خلکو ته تاسو څه میسیج ورکول غواړئ د چا سره هیلمټ نه وي یا ورسره د بایک کاغذونه نه یا ورسره لایسنس نه وي بجای چې هغه خپله اصلاح وکړي راځي او په ټریفک پولیس باندې هغه بدتمیزیانې کوي د هغه د عمر نه سوا د هغه عمر او دغه خلکو ته تاسو ته پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما خو ستاسو د نیوز په وساطت سره زما دا سوال دی دې کسانو ته دې ته موږ دا وایو چې خپل قانوني کاغذاتو هیلمټو دا دې درست ساتي او ډرایوینګ لایسنس او د دې نه علاوه دې د کور نه بهر ته نه وځي. مشرانو له هم دا پکار دي چې دوی د دې دا طوایف دا ټول څیزونه ورسره پوره نه وي چې دوی بهر ته نه راوځي او دغه نه کوي. او هغې ته ما دغه دی چې ټریفک وارډن پولیس د سوات هغه پوره تعاون کوي د دې خلکو کسانو سره. که هغه چې موټرسایکل سوار هغه هر څومره عمر کې دی د چا څه جرم جوړېږي باقاعده هغه له چالان ورکوي خو لکه دې ته ما دغه دی چې د دې سره دې دغه نه کوي. ویورز د دې سره زموږ پروګرام اینډ ته رسي چې په هر ځای کې یئ
د ټریفک رولز خصوصي طور په ځان باندې امپلیمنٹ کوي د دې وجې نه چې تاسو ته هم مسلې نه جوړېږي او تاسو نه زیات تر ستاسو پیرنټس ته مسلې نه جوړېږي ځکه چې د یو ځوان د یو زلمي لویول ډېر زیات ګران دي نو د هغه په اکسیډنټ کې د هغه د ډیت نه پس د هغه وتل هم ډېر زیات د غم او د افسوس